بل تاسو کړی دی چې د زکات په مال باندې یتیمخانه جوړول یا ایمبولینس اغشتل یا بل یو بلډینګ او عمارت جوړول د خلکو د فایدې لپاره دا څنګه دی؟ دا نه دی جایز. د زکات د مال په اړه کې قران کریم یو ټکی استعمالوي، هغه د ایتاء الزکات. اعطاء او ایتاء دا دواړه ورکول ته استعمالي. قران پاک دا نه وایي چې زکات وباسه اخرج، او یا قران پاک دا نه وایي چې زکات وغورځوه القي. قران پاک دا وایي چې آتو الزکات، زکات ورکوي. او د ایتاء او د اعطاء د لپاره دوه کسان ضروری دي، یو ورکوونکې یو اغشتونکې. او بلډینګ او ایمبولینس چې کوم دی نو هغه کې د اغشتو صلاحیت نشته، هغه په انسان کې دی چې فقیر وي هغه ته ورکي. نو د زکات په مال باندې ایمبولینس خري چې د خلکو په کار راشي یا یتیمخانه جوړه یا بل یو بلډینګ جوړه، نو دا په باندې نشي جوړولې، بلکې دا به یو فقیر ته مسکین ته لاس کې ورکې چې هغه د دې مالک جوړ شي او په خپل کار راوړي.